الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزانو، زمونږ د تقریر موضوع دادا چې د حضرت آدم علیه السلام نمخ کی په دنیا کی کوم مخلوقات آبادو. دوستانو، دا هغه سوال دی چې د اکثر خلکو ذهن ترازی. نو نن به مونږ دا بیانو او د دې سره به دا تفصیل هم کو چې کائنات څنګه جوړ شوي دي او د کائناتو د جوړېدو نه مخکې د الله تعالی عرش په څه باندې و، ځمکه او اسمان د څه نه جوړ شوي دي، د ځمکې او د اسمانونو پیدا کېدو کې څو ورځې لګېدلې دي، د ځمکې او د اسمان د جوړېدو نه مخکې شپه وه او که ورځ، فرشتې، شیطان او پیریان د څه نه پیدا شوي دي. دوستانو، د دې ټولو خبر وضاحت به مونږ انشاءالله په دې نننی تقریر کې کوو. د الله تعالی نه دعا ده چې هغه ماته د صحیح ویلو او تاسو ته د اورېدلو توفیق درکړي. په سوره هود کې د الله تعالی فرمان دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. الله تعالی هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي او هغه وخت د الله تعالی عرش په اوبو باندې و. د حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه نه دا روایت نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی ذات موجود او د الله تعالی نه سوا هیڅ هم نو او د الله تعالی عرش په اوبو باندې و. دارنګې عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه نه روایت ده، فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې الله تعالی د ځمکې او د اسمان د پیدا کولو نه 50,000 کاله مخکې د مخلوقاتو تقدیر لیکلی دی او د الله تعالی عرش په اوبو باندې و. سوره اعراف کې الله تعالی فرمایي: ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. پدې کې هیڅ شک نشته چې ستاسو رب الله هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي، بیا په عرش باندې برابر شو. په سوره حامیم سجده کې الله تعالی فرمایي: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کا آیا تاسو په هغه ذات باندې کفر کوئ چې هغه په 2 ورځو کې ځمکه پیدا کړې ده او تاسو هغه لره شریکان ګرځوئ؟ هغه خود ټول جهان رب دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. او هغه ذات په ځمکه کې د هغې د پاسه پاخه غرونه جوړ کړي دي او په ځمکه کې برکت اچولی دی او په ځمکه کې روزي مقرر کړې ده. ثم استوى إلى السماء وهي دخان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بیا الله رب العالمین آسمان تا قصو کړو او هغه لوګیو. نو الله رب العالمین آسمان او زمکی ته ارشاد فرمایي چې تاسو راشئ په خوخي سره یا په ناخوخي. دواړو ویل رازو مونږه په خوخي سره. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. نو الله رب العالمین هغه و اسمانونه په 2 ورځو کې پورا کړل او وحی ولېږله په هر اسمان کې د هغې د کار. یعنی الله تعالی ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه او بیا یې په 2 ورځو کې په هغې کې غرونه او په غرونو کې ونې ګټې او دارنګې د معدنیاتو کانونه، دریابونه، نهرونه او د انسانانو د روزۍ سامانې پیدا کو. او د دین بعد بیا الله تعالی په 2 ورځو کې د لوګي نه اسمان جوړ کو. مفسرین حضراتو دا ویلي دي چې د اسمانونو د پیدایش نړوان دي د الله تعالی عرش په اوبو باندې و. نو په هغه اوبو کې الله تعالی یو حرکت پیدا کو. نو د هغې نه د لوګي په شان یو بړاس پیدا شو. نو د هغې نه الله تعالی اسمان جوړ کو. دارنګې په سوره انبیاء کې الله تعالی فرمایي اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا کافران نګوري چې اسمانونه او ځمکه دواړه بندو نو مونږه دواړه پرانیستل او مونږه هر یو ژوندی چیز د اوبو نه پیدا کړی دی. نو آیا دیو ایمان نه راوړي؟ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او مونږه جوړ کړی دی په ځمکه کې کلک غرونه چې ګډوډ ونه خوځي په دیو باندې. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او خاص الله تعالی غزاد دے چې شپه او ورځ او نر او سپوږمۍ پیدا کړي دي. دوستانو الله تعالی دا ارشاد فرمای چې د الله تعالی قدرت پوره ده او د الله تعالی زبردست غلبه ده. او الله تعالی دا فرمای چې کوم کافر خلق د الله نه سوا د بل چا عبادت کوي نو ولې هغو ته دومره پته نشته چې د ټولو مخلوقاتو پیدا کولو والا صرف الله دی او په هر څه نګهبان هم هغه دی. په شروع کې ځمکه او اسمان یو بل پورې پیوستو. الله تعالی د یو بل نه جدا کړل. ځمکې یې پیدا کړې او ورسره یې اسمانونه پیدا کړل. د ځمکې او اسمان په منځ کې یې خلا پرېښوده. د ځمکې نه سامان د معیشت راویستو او هر ژوندی شی د اوبو نه جوړ کړی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه سوال وشو چې اول شپه وه او که ورځ وه. نو هغو وفرمایل چې اول ځمکه او اسمان دواړه یو بل سره جخت لاندې باندې وو. نو ښکاره خبره ده چې په هغو کې به تیاره وه او د تیارې نوم شپه ده. نو ثابته شوه چې اول شپه وه. تفسیر ابن کثیر کې دی چې په ګڼو آیاتونو کې دا خبره بیان شوې ده چې آسمان او ځمکه او نور مخلوقات الله تعالی په 6 ورځو کې پیدا کړي دي. او امام مسلم او امام نسائی رحمهم الله د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په حواله سره یو روایت ذکر کړی دی چې د هغې نه دا معلومیږي چې د ځمکې او د اسمان په پیدا کولو کې 2 ورځې لګېدلې دي. هغه روایت دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زما لاس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ونیو او وی فرمایل چې الله تعالی خاوره د هفتې په ورځ پیدا کړې ده او په هغې کې غرونه د اتوار په ورځ پیدا کړي دي او ونې یې د پیر په ورځ پیدا کړي دي، مکروهات یې د منګل په ورځ او نور یې د بوت په ورځ او ځناور یې په ځمکه کې د جمعرات په ورځ خواره کړي دي.
او د جمعې په ورځ د مازیګر نه وروستو د جمعې په آخري ساعت کې حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او ټول مخلوقات پیدا شول. عزیزانو د دې حدیث متعلق ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایلی دی چې دا حدیث د مسلم شریف د غرایبونه دی. د غرابت یوه وجه دا ده چې د قرآن کریم د ګڼو آیاتونو نه دا معلومیږي چې د ځمکې او د اسمان پیدایش په 6 ورځو کې شوی دی، او د دې روایت نه دا معلومیږي چې د ځمکې او د اسمان په جوړېدو کې 2 ورځې لګېدلې دي. د غرابت دویمه وجه دا ده چې په دې روایت کې دي چې د آدم علیه السلام پیدایش د ځمکې او د اسمان د پیدایش سره یو ځای شوی دی. حال دا ده چې د قرآن کریم ګڼ آیاتونه کومو کې چې د آدم علیه السلام د پیدایش واقعه ذکر ده، د هغې نه دا خبره بالکل ښکاره معلومیږي چې د آدم علیه السلام پیدایش د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه ډېره زمانه بعد شوی دی. ابن عباس رضی الله عنه ته یو روایت منسوب دی. هغه روایت داسې دی چې د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کال وړاندې په ځمکه باندې پیریان آبادو. پیریانو چې کله ځمکه کې فساد او خپلو کې یو بل وجل شروع کړل، نو الله تعالی د پیریانو پلار ابلیس د فرشتو سره ولېږه چې پیریان د سمندرونو او جزیرو طرف ته وشړی. ابلیس فرشتې د ځان سره کړې او پیریانې د سمندرونو او جزیرو طرف ته وشړل. دارنګ امام احمد رحمت الله علیه د حضرت عائشه رضی الله عنها په حواله یو روایت ذکر کړی دی چې هغه فرمایلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې فرشتې د نور نه پیدا کړی شوي دي او پیریان د اور د لمبې نه او انسان د خاورې نه پیدا کړی شوی دی.